السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن مسلمانانو، اللہ تبارک و تعالیٰ په سورۃ الماعون کی فرمائی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. الله پاک وايي خرابی ده د هغه المنځو والا د پاره. المنځو والا ویلی دي، بغیر المنځو والا نه دی ویلی. هغه المنځو والا چې هغه د خپل منځ څخه غافل دي، الذین هم عن صلاتهم ساهون، چې هغه د خپل منځ څخه غافل دي. نو تاسو دا آیت او د دې ترجمه واوریدله، اوس تاسو دغه پر سکرین باندې چې کومه ویډیو ده تاسو دغه وګورئ چې په دا کې څه کیږي او څرنګه لمونځ کیږي. د هغه بعد بیا زه و تاسو ته پر دې باندې مخته خبره کوم. دا ویډیو تاسو وکتله، په دې کې تاسو ولیدئ یو سړی چې هغه خپل منځ دارنګه کوي چې نه د سجدې خیال ستا، نه د رکوع، نه د هغه د تسبیحاتو، بالکل د یوه شي خیال نه ساتي. او په کم طرز چې دا سجده کړې ده، دا یوه سجده سوې ده، دا دوې سجدې نه دي. تاسو ولیدله ویډیو، دا یوه سجده حسابل کیږي. او په لمانځه کې چې سجده پاته سي، لمونځ دی نه دی پوره، دوې سجدې کول دا فرض دی. او فرض قصدن یا بې پامه پاته کول یا پاتېدل دا لمونځ فاسدوي. نو اوس تاسو وکتل چې دغه سړي څرنګه لمونځ وکړي. که یو څوک دارنګه لمونځ کوي، هغه دې دارنګه لمونځ نه کوي، په دارنګه سجدو باندې چې دی خالي پر مځکه باندې سر کښېږدي، سجده وکړي، برته بیا سر راپورته کړي د مځکې څخه لږ 2 یا 3 انچه قدر، 5 انچه قدر، د هغه بعد دی برته سجدې له ولاړ شي. په دې باندې 2 سجدې نه سوې پوره، د دا سړي لمونځ نه سو صحیح. لہذا دا سړی به برته د دویمه سجده پوره کوي. لیکن چونکې دلته دویمه ونه کړه، یوه سجده یې وکړه، د ده لمونځ فاسدېږي. په دې باندې پر دې باندې خپل عمل وکړي. نور مسلمانان ته هم دا خبره ورسوي. زموږ په معاشره کې یقینا خلک لمونځ کوي، لیکن د هغه خپل مانځه د احکامو څخه، د هغه خپل مانځه د حفاظت څخه بې خبره دي، یا قصدن یا بې پامه. نو پر دې باندې عمل وکړي. الله تعالی دې موږ تاسو د لمونځو حفاظت وکړي. السلام علیکم ورحمۃ الله.